هر د چې دا هغه معامله د سودي نو هغه ترکین کې الله وایي تباه کېږي دا الله او پیغمبر سره یې جنګ دی نو کمل چې په سود چلیږي سود یې اخیستی او 20% سود ورکوي او سود دی او ملیان پکې شریک دي او سود شروع دی ملک په سود چلیږي او یې کانفرنس کوو او په حرمتي سود باندې کانفرنس کوي حرمتي سود باندې نو کانفرنس تش په کانفرنسونو کېږي چې کانفرنس وشو او په هغې کې ملیانو تقریرونه وکړه بیانونه وشو او منګه پکې وکړه بله پکې وکړه په تقریر کار کېږي تر څو چې عملي کار نه شوی چې عملي کار حکومتی ذرایع حکومتی واکداران حکومتی ذمہدار هغه دا نوې چې سود بند نو چې ته سود بند کې یاره بیروني قوتونه به راسره کاروبار نه کوي نه دی کوي که نه ستا خپل پروډکشن ته روان که او ته داسې کارونه وکړه چې هغوی تا ته محتاج شي پاکستان هندوستان دې ته مې د سرو مرغۍ وي د سرو مرغۍ به هندوستان ته ځکه وي متحده هندوستانو چې په دې کې هر قسمه معدنیات وو په دې کې مال ډېرو دولت ډېرو او د ټولې دنیا تجاران هغه به هندوستان ته راتلل تر دې پورې چې سیاحان هغه به هندوستان ته رالل دلته و بیا پاتې وو مشهور سیاح ابن بطوطه 725 هجری کې د طنجې نه د مصر نه روان شوی او شپږ دېرش کاله هغه په ټوله دنیا ګرځېدلی سفر یې کړی ابن بطوطه چې کله هندوستان ته راغی نو دلته کې هغه 7 کاله پاتې شوی او دلته هندوستان کې واده هم کړی و د تغلق په زمانه کې او دلته راغلی پاتې شوی سیاحان څومره چې وو نو هغه به هندوستان ته راتلل د عربي ملکونو تجار هغه به ټول راتلل هندوستان ته او دلته به تجارتونه کول شیخ احمد مشهور تجار د عربو هغه راغلی جزار ډیمانډ کې هغه پاتې شوی او بیا هغه دلته کاروبار کړی او دې ځای کې اسلام د هغه په وجه باندې بیا خلکو ایمان راوړی جزار ډیمانډ کې د نورې دنیا خلک هغه به راتلل هندوستان ته پیر بابا د ترمیز نه راغلی چې دا آباد ملک و دې کې به د دین کار وکړم رالېږلی د بل څه دپاره خو هغه سړی و دلته پاتې شو سید علي لاجوري د هجویر نه راغلی او دلته پاتې شوی څومره حملاور چې به راتلل ای د دین دپاره حملې نه کولې او ډاکوانو راتلل به ډاکې به یې کولې نو ډاکوان خو هغه ځای ته ځي چې کوم ځای کې مالي هندوستان مالدار ملک و نو د هغه سنټرل ایشیا نه به را روان شو نو په افغانستان به رالله نو 2 لارې وي هندوستان ته یو لاره وه د محمدګټ ناوه پاس نو په هغې به راواوښتل او دویمه لاره وه د خیبر دره خیبر نو په هغې باندې به رال دا 2 لارې وي هندوستان ته یو د ناوه پاس د محمدګټ او دویمه لاره وه د خیبر په دې به راواوښتل نو راتلل به او حملې به یې کولې او د دې ملک نه مالونه او دولتونه به یې وړل نو هغوی به رالل تر دې ځای پورې راغلي دي دا موږ سره خوا کې د دې ځای نه چې ځي نو شاه منصور کونډه بیا مخکې مانکای او مانکای نه مخکې وړوکی لاهور راځي دا وړوکی لاهور چې و دا پایتخت و
اشوک سکندر اعظم چې وته وایي دا هغه پایتخت پاتې شوی دارالخلافه او د دې نه بیا هغه لاهور وروسته جوړ شوی کوم چې لوی لاهور دی نو دا علاقه دا د هغې مرکز و او په دې علاقه باندې دا ټول تهذیبونه تیر شوي دي او بیا به چې په دې رالل نو په انبار باندې به ووتل هند ته ولاړل او د هند ګودر هغه مشهور ګودرو نو په هغې باندې به پورې شو نو بیا به په هغې باندې لاړل پورې د چچ په علاقه به ووتل او تر دلی پورې به تلل او دا ملکونه به فتح کول سکندر اعظم په دې راغلی وی اشوک په دې راغلی وی دارنګې محمود غزنوي په دې باندې راغلی په هند باندې بیا پورې شوی دی هندوستان ته رسېدلی وی دهلي ته رسېدلی دی دغسې څومره چې د حملاور به راتلل که د افغانستان نه به و سنټرل ایشیا نه به راتلل به په دې باندې به تېرېدله او دا حملې به یې کولې او دا ملکونه به یې فتح کول ایسه د اسلام د ټولو مقصد نه خو بس حملې وي او ډاکې وي او دا مالدار ملک و انګریز راولګي دا ولې دا ملک قبضه کړو د دې ملک هغه صنعتکار هغې ووجل په ډاکه کې به داسې کپړه جوړېدا د ململ چې پوره تان به د ماچسو په ډبي کې راته داسې سپکه کپړه هغې ونیول او د هغې یې لاسونه کټ کړل اوس هم په دې ملک کې چې کوم یو سړی داسې یو شی جوړ کړي او مشینري چې په هغې باندې یورپ مشینرۍ فعل کېږي نو هغه داسې روک کې ویوځي چې پته یې ونه لګي په دې ملک کې داسې خلک هم پیدا شو چې هغوی وی په اوبو به مونږ ګاډۍ چلو او هغوی پریس کانفرنس یې هم وکړې خو بیا د هغوی پته ونه لګېده چې هغه څه شو هغې روک کړل ویې وژل په دې ملک کې خلکو ډېرې مشینرۍ جوړې کړې خو بیا یې پته ونه لګي ځکه که هغوی هغه مشینري کامیابه شي یورپ فیل کېږي نو هغې بندې کړې په دې ملک کې بندرګاه داسې دي چې هغه داسې کامیابې بندرګاهګانې دي لکه زمونږ پاکستان کې ګوادر بندرګاه ده دا د پاکستان په حصه کې ده زه تللی یم او ما کتلې ده چې د هغې ډیپ د هغې ډوګوالی هغه دومره دی چې هر جهاز هغې ته وخته راتلی شي نو چې دا بندرګاه جوړه شوه د چین نه چې مالونه اوس کم راځي نو چې په هغې 100 روپۍ کرایه لګي نو چې کله دا بندرګاه جوړه شوه او دا لاره برابر شوه سی پیک برابر شو نو بیا به پې 10 روپۍ لګي نو هغه یې اړم شو او هغوی په دې ملک کې فسادات او یو څه او بل څه چې سی پیک هم کامیاب نشي او بندرګاه هم کامیابه نشي ځکه که دا کامیابه شو دا ملک به ترقي کوي بیا خو یې ته نه دی محتاج په دې ملک کې داسې تیل دي چې هغه په دنیا کې چېرته نشته صفای دی او مسجد نشته په کوهاټ او په شکردره کې خو هغه ایستو ته نه پرېږدي ځکه که هغه ویستل نو د نورې دنیا تیل هغه ختمیږي د هغې حیثیت ختمي په دې ملک کې معدنیات داسې دي دا کوئی هندوکش چې دی چې کوم د دلته نه روان دی هغه د افغانستان هغه سر ته رسي نو په دې کې داسې معدنیات دي داسې کاڼي دي داسې ګټې دي چې په دنیا کې هغه نشته بل ځای که دا راویستل دا ملک ترقي کوي نو په دې کې څه کوي داسې ادارې جوړې کړي چې کله ته یو کاروبار روانې یو اداره به رامنډه کړي تا لیسنس کړی بله به رامنډه کړي تا کړی بله به رامنډه کړي تا کړی او که ته لږ ته پیسې وګټې FBI والا به رامنډه کړي تا ټیکس ادا کړی موږ ته وښیه دا د کوم ځای نه اخیستی دا چېرته و 2 کاله ما کیس وچلو په دې چې تاله دا ګاډۍ چته
نو چې ما اخیری کې هر څه ورته ثابت کړل چې زه د دې ګاډي لایق نیم د دې نه په لس عمره د ښه ګاډي لایق یم نو بیا یې کیس ختم کړ خو ما ملګرو ته نه دي ویلي د مې ملګري پوهه کړي دي کیس مې چالو سره د مولیانې راپسې راپاسو دله دا چته وه دله دا چته وه دا هغوی نه وو دا چا راپاسولي وو د دې لپاره چې دی محتاج شي او دی خوار شي او دی غریب شي چې موږ ته کېږي نو ما پسې راپاسولو هغوی زما د مال حساب شروع کړ نو ما وی الحمدلله زه د خپل مال حساب خیلی شم چې د پلان نه راته څه پاتې دي او ما څه ګټلي دي او ما څنګه د هغې ډاکومنټ ټول موجود وو زه فایلر یم نو چا مې وښیل ورته نو بیا ترې نه چل خطا و او کیس مې وچالو او الحمدلله کې بری شو یو نه څو کیسونه خو ما جماعت نه دی ملوث کړی نه مې چاته ویلي دي چې یاره ما ته دا مسله ده او دا ما ته وایي ملګري رامنډه کړي چې مونږه دا مسله ده خو ما چاته نه ویل ما په خپله برداشت کړي دي هغه دا ملک ترکای ته نه پرېږدي او تازمیق وکړه ته ترکای او کار شروع کړه یو کاروبار روان کړه نو په کاروبار کې تا سره لس دولس مزدورانو لګي لس دولسو مزدورانو تنخواهو لګي د هغوی د کور غارې آباد شي هغوی کور ته پیسې وړي نو تا پسې به ادارې شروع شي دا ولې د دې لیسنس د دې دا نه دي کړي دا نه دي کړي تا دې ته محتاجه کوي چې ته دا بند کړه بس او دا لس دولس مزدوران رخصت کا چې کاروبار نه یې دې ډاکې او غلاګانې شروع کړي نو سړی تنګ شي نو کاروبار ودرېږي نو هغه مزدوران په غلاګانو وخته شي نو وایي ملک غلاګانې ته ملک کاروبارونه روان کړه چې څوک بېروزګاره نه چې بیا څوک غلا وکړي چې وکړي نو خود غلا کوي نو دوی وګي کړل او دا د هغوی خپل یو طریقه کار دی او دوی ته وایي دوی کې بادر هغه حاکم دی بادر هغه وزیر اعظم دی بادر هغه وزیر خزانه دی چې هغه IMF نه قرضه والي یاره موږ ته پیسې را روان شي قرضه واخسته قرضې راله راکړه قرضه نه په سود دی والي نو په ملک سود نور راشي نو چې سود پې راشي هغوی ورته وایي شابه یې راکوي شابه یې ګینې داسې وکوي نو بیا دی مجبوره یې یا به دی بیا هغه کار کوي یا به هغوی له خپلې پیسې ورکوي پیسې ورکولی نه شي نو چې هغوی ورته وایي یلی مولیان طالبان کوتره کوي دی وایي ښه چې هغوی ورته وایي مدرسې روانې کوي دی وایي ښه چې هغوی ورته وایي لوډ سپیکر پې بند کوي دی وایي ښه ځکه قرضایان دي که نه د دې علاج دا دی چې د ملک پروډکشن شروع شي ملک ترقی او خلک په روزګار ولګي خو ملک روزګار ته پرېږدي دا د خدای په لوی کرم به کېږي او په عقل ګرانه ده زما د جانان مینه پښتانه وایي او دې نه به الله خلک پیدا کړي دا طالبان مولیان به او دوی به انشاءالله راځي مخکې او دې ته زمونږه الحمدلله وحدت المدارس ما جوړ کړی دی لري ګینې اوس هم زه د دې خپلو ملګرو نه تنګ یم څوک وایي دا څوک وایي دا زه هم که تاسو ورڅه ووایي زه به یې کوم او د دې په ضمن کې به زه سکولونه جوړوم او هغې کې به هلکان دیني سبق هم وایي او دنیاوي به هم وایي هغه به افسران کېږي موږ به یو یا به نه یو هغه به افسران شي په خو اردو به راشي او انشاءالله هغوی به بیا انقلاب راولي دا د موټي د پاسه ریبل نه دي دا به وخلي او دا به کېږي انشاءالله یو وخت به راځي دا سودونه تر څو چې سود په یو ملک کې هغه ملک ترقي چرې نه شي کولی الله وایي فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كان ذو عسرة